سلام علیکم ټولو کورمیوال وړونو ته څوره دي مو اهل تشیع و اهل سنت وړونه دي د سید نجیب طرف نه تاسو ټولو وړونو ته ډېر ډېر د وسلام وي. کورمیوال وړونو تاسو ته پاتې وي چې نن یو ورته بیا د اهل سنت کوم یو ګوډی اوس هغه سدې ته راتللو ډېره افسوسناکه واقعه اوس وشوله چې هغه کې ګوډي کې تقریبا شپې کسان چې کوم دي هغه بېګناه قتل شولو. زه دغه ویډیو په ذریعې هم اهل تشیع او هم اهل سنت ته څو خبرې کوم. کورمیوال وړونو های روز په سوشل میډیا باندې اهل تشیع په اهل سنت باندې تنقید کوي، اهل سنت چې کوم دي هغه په اهل تشیع باندې تنقید کوي، خو اوسه پورې نه اهل تشیع او نه اهل سنت نه غور او نه فکر وکړلو چې یاره د مو قتل عام د چو کوي، د بې وجه بې ګناه کسان د ویلې بې ګناه مړ کېږي، نه مو سوچ شته نه فکر شته دی. های روز به مو کسو څه اوس داسې ویډیوانې به شیر کېږي چې هغه ویډیوانو کې به دا باقاعده دمکی ورکوی شي چې انشاءالله مو به بدل خلو، انشاءالله مو به چې د کوم ایمو وړونه مثال بې ګناه قتل شولو مو به همداسې قتل عام کوو. که لږ سوچ وکړو، لږ فکر وکړو چې د اوس پره چې نور د امن و امان دپاره هم اهل تشیع او هم اهل سنت چې کوم مشران دي، د کوم ګورنمنټ دی، څومره تکلیف، څومره خواري، څومره مشکلات او څومره مطلب طریقې سره د امن روالي، او دغه ځای کې د مو هم اهل تشیع او هم اهل سنت غور و فکر د نه کوي چې یاره د مو قتل عام د چو کوي، د مو قاتل چوک دی. که مو اردوه فریقه اتفاق و اتحاد سره که اهل تشیع کې داسې کسان موجود وي چې هغه داسې قتل عام کوي، بې ګناه قتل عام کوي، چې هغه داسې معصوم شهري چې هغه په دې نه خبره نه دي چې یاره چې زه اوس د کومې علاقې ته روان یم یا کومې مجبورۍ سره روان یم یا کومې بیمارۍ مو سره دي، نو زه به کوم منزل دی هغه ته به ورسېږم که نه ورسېږم. همداسې که اوس ایمو اهل تشیع وړونه دي هغه مثال خپل علاقې ته ځي، خپل وطن ته ځي، په لیارې کې لکه کومه دا واقعه وشوه هغه په اګینس اوس هغه بې ګناه قتل شي، آیا دا انسانیت دی؟ آیا دا انسانیت جامع کې راځي؟ اوس ویلې دا کسان بې ګناه قتل شولو، نو زه هم اهل تشیع او هم اهل سنت ته دا خبره کوم، دغې ویډیو په ذریعې دا میسیج ورکوم چې خدای دپاره رڅوی چې د څه غلته تاسې اتفاق اتحاد سره هرې علاقې کې هر ځای کې تاسې یو ډېر ښکلی روح کردار ادا کړلو، تاسې امن معاهدې وکړي، همداسې یوه داسې معاهده وکړئ چې کومې علاقې کې که د اهل تشیع ګوډی مثال تارګیټ شولو هغه څومره علاقه ده که نه، هغه کې خامخا دا پاتې لګېږي چې دا مجرم چوک دی، خامخا چې هغه سره هغې علاقې سپورټر نه وي موجود که نه، هغې علاقې کې هېڅ کلی داسې کار نشي کېدی. اوس زه داسې وایم چې هم اهل تشیع او هم اهل سنت یوه داسې معاهده وکړي چې کومې علاقې کې که د شیعه ګوډی مثال بې ګناه کسانو کې قتل شولو، که د اهل سنت چې کوم کسان دي هغه بې ګناهو کې قتل شولو، په کار د هغه قاتل نه مو تاسې اردواره چې کوم فریق دي که نه، په کار د هغوی باندې سټینډ ونه خو، په کار د هغوی باندې مو ونه درېږو چې نه دی مو اهل تشیع نه دی کړی یا نه دی مو اهل سنت نه دی کړي. کویخ به خامخا دی کې دا خو امپاسبل خبره دی چې دی کاس مثال دی مطلب د اوورال چې څومره کیس هم له اهل تشیع څخه کېږي هم د اهل سنت څخه کېږي، دی کې یو اهل تشیع او اهل سنت چې کوم کسان دي دا انوالو نه وي، دا امپاسبل خبره دی. دی کې به خامخا داسې ذلیل او داسې بېغیرته او داسې کمینه انسان به موجود وي چې هغه دپاره چې نور ماحول کوم ښه کولی دی، دپاره چې نور امن و امان چې د کومه فضا جوړه شوې دی دا فضا لیدی نه شي. دا فضا همیشه دپاره هغوی الوده کسي، دا همیشه دپاره کسي چې دپاره چې نور کې خونریزي کېږي، کسي چې میندې جوړي، خویندې جوړي، ماحول هر وخت خراب وي. موږ داسې یایو چې هغه ته به ډالر میلاویږي، هغه ته به پیسې میلاویږي، هغه ذلیل انسان ته نه په کار دی هغه داسې بېغیرته مخلوق چې هغه په اهل تشیع کې وي، په اهل سنت کې وي، په کار دی هغه موږ ایکسپوز کړو، هغه موږ ګورنمنټ ته وښیو، موږ ګورنمنټ سره په کار دی تعاون وکړو، موږ ګورنمنټ سره په کار دی باقاعده مطلب ورته وښیو چې دا کسان دي دغو ذلیلو دا کار کړی دی سرعام، هم اهل تشیع وي که هم اهل سنت وي هغوی ته پنډسي ورکړي، خونې ورته وسېځوي، داسې سزا ورکړي چې بیا پره چې نور دوباره چې د کوم ښکلی روغ ماحول جوړ شوی دی دا ماحول خراب نه کړي.
نو زه ګورنمنټ نه د امید لرم چې کومه واقعه شوې دی دې نه علاوه چې څومره واقعات شوي دي پکار دی هغوی نه غور و فکر وکړي چې څومره مجرمان دي پکار دی هغه کیفر کردار ته ورسوي هغوی سره د قانوني کاروایي وشي ما که څه د کوم د پراچینار یو امن و امان ماحول جوړ شوی دی دا به د بهراو څخه خراب نشي د رب ته به سوال وکړو چې پاکه پروردګاره چې چوکا د پراچینار ماحول خرابوي چوکا د پراچینار امن و امان خرابوي خدای هم په دې دنیا ذلیل کې هم په هغې دنیا ذلیل کې ډېره مننه وروڼو خوشحاله آباد اوسئ خپل ورور سید نجیب حسین ته راکړو اجازات مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته